بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. وقال الله تعالى في مقام آخر: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. صدق الله العظيم. زمایي زه ټول مشران او زما محترم طالبان ورونو، د مولوي صاحب د حکم د تعمیر په بنا باندې څو خبرې عرض کول غواړم. خطره کې ما چې تاسو دومره محنت وکړو، مینه او محبت هم وکړو او تاسو دلته تشریف راوړئ او دا لقب د تاسو نه راضي شي. الله رب العزت قرآن مجید کې فرمایي: الرحمن علم القرآن خلق الانسان. الله رب العزت هغه ذات دی علم القرآن چې د قرآن تعلیم یې ورکړی دی انسان ته. خلق الانسان، انسان یې پیدا کړی دی. علمه البیان، او انسان ته د وینا او د قول تعلیم ورکړی دی، دا طریقې ورته ښودلې ده. نو عزتمندو، دلته الله رب العزت په دې صورت کې بې شمار نعمتونه ذکر کړي دي. خپل سورې رحمان کې په دې کې د ټولو نه اول نعمت علم القرآن ذکر کړی، د قرآن تعلیم. علما فرمایي اصل کې پکار دی علم القرآن وي، ځکه انسان اول پیدایش کېږي بیا ورته الله علم ورنصیب کوي. دلته الله رب العزت د قرآن تعلیم چې دی اول ذکر کو او بیا تخلیق انساني چې دی بیا وروسته ذکر کو. علما فرمایي دلته علم طرف ته اشاره ده چې الله رب العزت دلته د علم د اهمیت ظاهروي چې علم دومره ضروري څیز دی چې تخلیق نه پیله ما دا ذکر کو. بل ځکه الله رب العزت فرمایي خپل پیغمبر ته: وعلمك ما لم تكن تعلم. الله رب العزت تا ته تعلیم درکو، تا ته پته نه وه. او بیا مخکې وایي: وکان فضل الله عليك عظیما. الله د علم ته څه ویلي دي؟ وایي دا الله رب العزت په تا باندې ډېر لوی فضل دی. دغه شان زموږ عزتمندو، بل ځکه الله رب العزت قرآن مجید کې فرمایي: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. الله رب العزت چتوي د مؤمنانو او د اهل علم مقامات. اهل علم حضرات په دې باندې کوي دلته الله رب العزت د علماء د ذکر چې کړی دی په عطف سره کړی دی. يرفع الله الذين آمنوا منكم ومخکې والذين آمنوا وعملوا الصالحات. علامه روح الماني رحمه الله فرمایي دلته الله رب العزت د عطف ولې ذکر کړی دی؟ دلته د علماو مقام الله رب العزت دې ته اشاره کوي چې الله به د اهل ایمان مقامات اوچتوي او د علماو به اوچتوي، د علماو یې خاص ذکر کړی او دغه شان کې فرمایي گویا کأنه جنس آخر. دلته الله رب العزت بل جنس بیانوي. او دغه شان کې عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرمایي الله رب العزت چې په قرآن مجید کې په دې آیات کې د علماو کوم مقام بیان کړی دی، داسې په قرآن مجید په یو آیات کې الله رب العزت بیان کړی. تفسیر مسعود رحمه الله علیه کړي دي یو واقع لیکلي د آیات د آیات د لاندې یو حدیث ذکر کړی دی. هغې فرمایي د قیامت په ورځ به ټول انسانان الله رب العزت د محشر میدان ته چې کله راجمع کړي، دا علما به تلونکي علماو ته به الله رب العزت وفرمایي چې اني لم ازع علمي فیکم الا لعلم بکم ولم ازع علمي کړی. ما ته پته وه چې تاسو په دې علم چې کوم دا امانت دی دې به تاسو حق ادا کوئ. ولم ازع علمي فیکم، تاسو نه ما د علم دې په وجه نه دی درکړلی اعذبکم چې زه تاسو ته عذاب درکړم. تاسو نه چې ما عالمان جوړ کړی دي په وجه مې نه دي جوړ کړی چې تاسو زه اور ته دغه کړم. تاسو ځئ بس جنت ته ځئ، ستاسو ما بخښنه وکړم. زما عزتمندو، دا یو څو خبرې ما د مولوي صاحب په حکم باندې ستاسو وړاندې درخواست کړي. الله پاک دې تاسو نه راضي شي. زه خپل تاسو ټولو ته د زړه له کومې نه هرکلی وایم، مبارکۍ وایم او دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې ستاسو یو کشر چې دی هغې ته الله رب العزت د علم د اعلی مقام او دغه شانتې د علماو په دې مجمع کې د دې په دې لیست کې داخل کړو. انشاءالله موږ ته هم دعاګانې کوو او زموږ مشرانو هم تاسو ته دعاګانې کوو. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. دې ماشوم ومې شو ما سره یو شاګرد دی استاد نشدار دی اجمل علي صاحب. دوی په لار ویل غریب شي په څوک نو هر ماشوم سره خپل کلام لاس نیولي روان دي نو د جګلې په څوک ځان وکړه نو نو ما ته یادي ما نه یې
ما بنقول الحمد لله لكن کارونه یې خبره کوي او د علم د حصول لپاره مالداري حقا شعلاقي دا شرط نه دی بس الله درکې د خیر اراده الله رب العالمین د قبول کړه نو بغیر د اسباب درمانی پوره کوي سره سم معاوضه درته ملاوېدله او اکثر د دا پیدل ولې چې کې حیا او شرمېده ما ته به ویلو او پټرول چې ګران شو په میاشتو سره د درنو کتابونه دا نمک منډۍ ته پیدل تللی سره پیسې نه وي خو چې الله اصل نه نیولې چې مال یې راکړه نی خویندو ته نیولې دی او دا ښکاره خبره ده او نه په دیرونو کې د سره چا معاونت کړی دی خو رب العالمین چې خوښه و الله کې د خپل دین زده کړل او په دې کم عمرۍ کې تقریبا چینی د ده په سلو شاګردان دي او دا ټوله سنه دې کور او پلار کې رسي او نو عهد وکړي انشاءالله د خپل کور یو ماشوم دا وقف کوي مدرسې ته او د الله دین کې زده کوي نو والله د خدای په ذات قسم حالات داسې جوړ شوي دي که نه داسې جوړ شوي دي چې هغه رضا قادر صاحب ما دلته کوز کړو داسې پرې لاړم یو د څوارلسو کالو ماشوم پلار یې ما ته وایي ته سره څه دوستانه جوړه کړه بوی زه سوال درته کوم موږ سره مخکې 11 سپارې ویلي دي او بل ځای کې ویې ما نو 11 تېر شولې پلار ته وایي غلی کېنه دا خوله در باندې وامه ګورئ دوکاندار هم پېژنې او ماشوم هم تاسو پېژنئ که ته دې دین نه زده کوې د بیا به ستا ګریوان ته لاس سره اچوي حالات داسې جوړ دي خو دې د وجې به په بچو د الله دین زده کړئ جزاک الله خیر وصلي على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اے کریم ربا اے کریم ربا اے کریم ربا مولانا قاری متی الله سے اول نواله په حفظ کی یا الله د علم په حصول کی یا الله څومره سخت چې تیری کړی دي څومره لوږې چې تیری کړی دي یا الله څومره دردونه چې تیر کړی دي یا الله پاک څومره فاقې چې تیری کړی دي څومره مصائب پر راغلي دي چا سره معاونت کړی یا الله په دې ټولو نیکو عملونو کې اخلاص واچي الله پاک دا قبول کړي الله دې په توسط یا الله راتلونکي مجمع څومره راغلي دا یا الله زموږ انفرادي اجتماعي یا الله سرا جهرا دا تمام ګناهونه یا الله موږ ته معاف کړي اے کریم زموږ د اساتذو ګناهونه معاف کړي اے کریم زموږ د وفات شوي مشرانو ګناهونه معاف کړي اے الله دا رنګه چې الانجان ماما مرحوم رحمت الله علیه د دې متی الله قاری صاحب د نیکو اعمالو سلسله هغه ته ورورسي یا الله قبر منور کی یا الله د قاری صاحب په کور باندې د رحمت بارانونه ووري یا الله د مصائب دروازې په بند کی الله د غضب دروازې په بند کی الله د رحمت دروازې په کولاوي کی څومره مرګرو چې الله د خدمت کړي دی راضي شي اے کریم ربا اے الله د پزمکه باندې یا الله د مخلوق ته محتاجین موږ وساتي یا الله تمام اسباب او زموږ ضرورت یا الله د عرش ته پوره کی اے کریم رب زموږ په سترګو کې حیا زیاته کی الله ستا یې را نصیب کی الله د شپږ واړو طرفونو د جادوګرانو د جادونا یا الله د کینګرو د کینینا د حاسدینو د حسدنا د ضرري مخلوق د ضررنا موږ ټول محفوظ ساتي کریم رب د مخلوق د محتاجین موږ ساتي الله د دنیا او د آخرت د بے شرمۍ نه مو ساتي الله د دنیا او د آخرت د بے چینۍ نه مو ساتي الله د دنیا او د آخرت مزي او سکون را نصیب کړي الله زموږ کورونه د جوماتونو شاخونه وګرځي الله زموږ په صورت او په سیرت کې په بچو کې په خویندو کې په ورونو کې حیا او برکت واچي الله د خپل دین علي د پاره استعمال کړي الله په کوم اسباب چې تر دین د مهنت نه کټ کول کې هغه اسباب یا الله زموږ نه وباسي الله ته چې په کوم خبرو خپه کېږي هغه زموږ نه وباسي الله پاکه اے الله پاکه قیامت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د لاس او د کوثر وبره نصیب کړي الله د قبر د عذاب نه محفوظ ساتي قیامت کې د رسوایی نه محفوظ ساتي الله جنت کې اسانۍ سره داخل کړي الله زموږ د ټول خاتمه د ایمان سره وکړي دا طلبه به وځي